او د پنجابي استعمار چې کوم د ډېر په انجینر طریقه باندې د پښتنو د تقسیم هغه ډیوایډ اینډ رول هغه فارموله اختیار کړې ده. داسې کې بلاک شناختي کارډونه دي کې میسنګ پرسن دي یا که زموږ معدنیات دي او هغه چې کوم دی زموږ نه په رڼا ورځ باندې چې کوم دی اغلا کېږي. ټول دا خبره کوي چې ریاست پښتنو ته کندې کني. تاسو څه ګڼئ چې دا ریاست د دې پښتنو نه اخر ولې دومره یریږي؟ منظور پښتون چې کوم فکر او سوچ دی نو د هغه دا خیال دی چې را د پارلمان د لارې زما د وطن مسلې نه حل کېږي. ډېر د دهشتګردۍ او ډېرو ستونزو وځپلو، بلاخره د یو ګراوند لاندې یو غونډه م راساده کړې. څه ګڼئ د اوسه پورې دا سوچ او دې کې ولې کامیاب نشو؟ داسې ده چې دلته کوم نن قامي جرګه کېږي او هغې ته د مختلف ګوندونو مشران، د مختلفو علاقو مشران، د مختلفو تنظیمونو مشران را روان دي. همدغه مشران به کینی او په دې موجوده مسایلو باندې چې کوم موږ ته په دې چاپېرچل کې راپېښ دي، په دې ریاست کې راپېښ دي او ډېر زیات سیریس او سنجیده مسایل دي، د هغې د حل لارې دپاره به چې کومه دی خبره کوي، پرېکړه به کوي. وخت په وخت باندې دا کوشش شوی دی چې د پښتنو وحدت طرف ته لاړ شي، خو د پنجابي استعمار چې کوم دی ډېر په انجینر طریقه باندې د پښتنو د تقسیم هغه ډیوایډ اینډ رول هغه فارموله اختیار کړې ده. او د دې نه مخکې چې کومه دی څو وارې د پښتنو چې کوم دی یو اتفاق او اتحاد مخې ته راغلی دی، خو بیا حالات داسې جوړ کړلی شي چې پښتانه هغه چې کوم زموږ ارمان دی، زموږ خواهش دی، ملي وحدت هغه طرف ته لاندې شي. خدای دې وکړي جرګې په برکت باندې پښتون قام چې کوم دی دا ملي وحدت طرف ته راشي او ټول موټی یو اتفاق شي. ځکه چې د دې قام مسایل د اجتماعي دي او شریک دي. که هغه د بدنۍ مسله ده نو ټول قام ته راپېښه ده، که هغه موږ د خپلو وسایلو اختیار غواړو هغه د ټول قام مسله ده. داسې کې بلاک شناختي کارډونه دي کې میسنګ پرسن دي یا که زموږ معدنیات دي او هغه چې کوم دی زموږ نه په رڼا ورځ باندې چې کوم دی اغلا کېږي. دا ټولې مسلې د ټول قام چې کوم دی اجتماعي دي. دا تاسې وګورئ زموږ چې کوم دی د افغانستان سره چې کومې تجارتي لارې دي، 14 مشهورې تجارتي لارې دي، هغه تړل شوي دي. او دغه لارې یوازې نه چې کابل ته تللي، دغه لارې چې کوم دی سرنټلي شاته تللي دي. په دې باندې تجارت کېدی شي، زما د وطن زلمي په هغې روزګار کولی شي، دا وطن په ابادېدی شي. د ریاست نه چې کوم دی زمونږ د وخت نه چې کوم دی ډېرې زیاتې مطالبې دي، باوجود د دې چې په کانسټیټیوشن کې په آیین کې خو چې کوم دی هغه حقوق موږ ته راکړل شوي دي، خو عمل درآمد پرې نه کېږي. او په دې وطن کې چې کوم دی د بدامنۍ دا کوم چې دلته د تېر 45 کال نه په عمومي توګه او د تېر 20 کال نه په خصوصي توګه کومه بدامني وچلېدله، نو دا خو د ریاست جنګي اقتصادي پراجیکټ دی چې د هغې د دې په وینه تویېدو باندې په دې قام په بدحالۍ باندې د هغو ته چې کوم دی پیسې را روان دي، ډالرې ورته را روانې دي او خپل روزګار یې ته جوړ کړی، که هغه د اسلام آباد اشرافیه ده، که هغه د پاکستان اسټیبلشمنټ دی. نثار صاحب دا راته ووایئ، څومره چې مشران دي، که څومره ځوانان دي، راتلونکی کول دی، هغوی ټول دا خبره کوي چې ریاست پښتنو ته کندې کني. تاسو څه ګڼئ چې دا ریاست د دې پښتنو نه اخر ولې دومره یریږي؟ داسې ده، یو خو دې وخت کې چې کوم دی ټول پښتون قام ته خاص کر چې کوم زموږ زلمی کول دی چې په 100% پاپولیشن دا د زلمو باندې مشتمل دی، د پښتنو دا مسلې ډېرې زیاتې سنجیده دي او دې مسلو ته به چې کوم دی ډېر په سنجیدګۍ سره غور او فکر کول غواړي. دا د جذباتو خبرې هم نه دي، بلکې دې دپاره چې کومه دی ډېر په سنجیدګۍ سره ډېر اوږد مزل پاتې دی. ریاست ولې چې کوم دی پښتنو ته چې کوم دی ورځ په ورځ باندې کوم دی کندې کوي، نو حقیقت خو دا دی چې په کوم ځایونو کې بدامني ده، هغه بدامني ډېره په انجینر طریقه په دې بنیاد شروع شوې چې ستا د وطن وسایل لوټلی شي. دا جدید دور چې کوم دی دا د وسایلو دی، بجلی ستا په وطن کې ده، ګیس ستا په وطن کې دی، تیل ستا په وطن کې دي، زمرد کانونه ستا په وطن کې دي، لیتیم ستا په وطن کې دی، چې څه د خدای دنیا کې چې کوم دی قدرتي وسیلې پیدا کړي پښتونخوا وطن کې موجودې دي. همدغه وسیلو د لوټ مار دپاره دا غونډ ګیم روان دی چې دلته بدامني، دلته ټرري، دلته ير او ترهي، نو ته چې کوم دی د خپلو وسایلو تپوس نشي کولی، ته په هغې اختیار نشي اخیستلی تر څو چې دلته امن نه راغلی او چې کله امن قایم شي نو ستا د وطن سرمایه‌دار چې دا وطن یې پرېښی دی د بدامنۍ د وجې، اب هم دې خاورې ته راځي، نور سرمایه‌کار هم دې خاورې ته راځي، اب هلته سرمایه‌کاري کوي او ستا د وطن چې کومې وسیلې دي د هغو نه پیدا اخلي. لکه زه تاته یو مثال در کوم، دې وخت کې چې کومه دی زما د پښتونخوا وطن چې کوم دی 8000 میګا واټه بجلي پیدا کوم، خو زما د وطن 3.5 کارخانې چې کوم دی دا بندې کړلی شوې، د بدامنۍ د وجې، د بجلۍ د وجې بندې کړلی شولې. 8000 میګا واټه کې چې کومه دی هغه بجلي پنجاب ته روانه ده. زه دې دا تپوس کوم چې دا بجلي ته د پښتون قام ته ولې نه ورکول کېږي، دلته ورته کارخانې ولې نه لګول کېږي، خو دا نه کوي. دا ځکه نه کوي چې د دې په دې وطن کې چې کوم دی ګټه نشته، دا ګټه د پنجابي استعمار ده. نثار صاحب بالکل اخیره کې راته دا ووایئ، تاسو نن په دې پښتون قومي جرګه کې موجود یې، په دې غونډه کې تاسو شرکت کوئ، نن دویمه ورځ ده،
اپډیټ سری تاسو خپل هم جایزه اخلي آیا سبانه چې کوم اخري ورځ ده د جرګې د غینه بعد به بیا څه فیصله کیږي دا پښتانه به سره اتفاق وکړي داسې دا زما خیال نه چې اولنۍ جرګه ده جرګه چې کوم ده د پښتون 15000 کاله تاریخ دی او په تسلسل سره وخت په وخت باندې جرګې شوي دي ډېرې غټې پرېکړې هم شوي دي جرګو ډېره زیاته پیاده هم راوړې ده او جرګو تسلسل جاري ساتل هم پکار دي د دې نه مخکې چې کوم دی عوامي نېشنل پارټۍ جرګه وکړه بیا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ جرګه وکړه اوس د پی ټي ایم طرف نه چې کوم دی جرګه رابلل شوې ده چې هغې منتظمین دي او ټول پښتون قیادت یې رابللی دی ګورو دا چې اوس پښتون قیادت دلته کینی په یو ټغر باندې او هغې چې کوم دی د دې موجوده مسایلو لپاره خپل فکر او نظر شریکي او دغه مسایل چې کوم دی دغه وسنجوي چې د حل لارې څه دي او هغه حل لارې پرېکړه ده چې کوم دی موږ هم منتظر یو چې په سبا ماښام دی کومه پرېکړه کوي هغه پرېکړې ټول ولس منتظر دی او موږ پر امید یو انشاءالله تعالی چې داسې پرېکړه به مخې ته راشي د پښتون قام په ګټه او په عزت به تمامېږي انشاءالله تعالی صحیح شو ډېره مهرباني خو یو خیري خبر چونکې سیاست سره ستاسو تعلق دی سیاسي چې کم زموږ کارکنان دي کم غړي دي کم رهنما دي که هغه د هرې پارټۍ کې تحریک انصاف کې ان پي که نون لیگ پیپل پارټي څومره دي دا د هغوی یو غټه ناکامي نه ده چې نن یو عام وګړي یو تحریک چې کوم دی هغه دومره غټه غونډه راسازي او سیاسي توګه باندې موږ ناکامه شو موږ یې خل دا جرګه راویستو دا خو استاد خپل د ذهن خپل یو فکر او سوچ دی خپل پروډکشن دي چونکې پی ټی ایم چې غیر پارلماني تحریک دی نور خدا یو ټیک ټاک سیاسي حرکت دی هر هغه عمل چې پاکې چې کوم دی 10 کسه 20 کسه 50 کسه لک چې څونه هم راټولېدی شي او د خپلو حقوقو دپاره مبارزه کوي د خپل قام دپاره مبارزه کوي د خپل وطن دپاره جدوجهد کوي دغه ته سیاسي عمل ویلی کېږي او چې 15 کسه رایولی شي 100 کسه رایولی شي هغې یو تنظیم جوړ کړي هغه ته سیاسي عمل ویلی کېږي چونکې منظور پښتون چې کوم فکر او سوچ دی نو د هغه دا خیال دی چې یاره د پارلمان د لارې زما د وطن مسلې نه حل کېږي او پارلماني پارټۍ دا فکر او سوچ کوي زما په خپله باندې دغه فکر دی چې د پارلمان مورچه موږ له خالي پرېښودل نه پکار مزاحمت به هم کوو خو د پارلمان مورچه هم خالي نه پرېږدو چې د پارلمان د لارې به هم چې کوم دی د خپل وطن د حقوقو مقدمه وړاندې کوو دا څومره مسلې چې د وخت کې راپېښي دا مسلې موږ په 18 ترمیم کې د خاورې له ګټلي دي د قام له هم ګټلي دي په 1973 آئین کې چې کوم دی دا حقوق زموږ محفوظ دي خو عمل درآمد پرې نه کېږي د عمل درآمد دپاره ضروري دا ده چې د چا ګورمنټ ټیم هغه ګورمنټ کوم دی هغه کتل دي چې آیا هغه د دغه آئین نه څونه پیدا اخلي هغه په هغې باندې عمل درآمد څونه کوي هغه د هغې لپاره سنجیده څومره دی تاسې نن وګورئ که نه چې په واک کې په صوبه کې ګورمنټ د چا دی هغه د دغه آئین دپاره څومره سنجیده دی 3 ورځې مخکې چې کوم دی په دې پنډال باندې کریک ډاون روانو مسلسل په هغې باندې چا غږ نه کوو بلکې دې حده پورې چې په پاکي ګورمنټ پی ټي ایم باندې بیان ولګاو او د دې حده پورې چې دلته صوبایي ګورمنټ ویل چې زما سره اختیارات نشته دي نو چې دې پوزیشن باندې دی نو ته څه تنظیم سره مذاکراتو ته کېناست زما خبره کمپلیټ شي نو چې دې پوزیشن باندې یو ګورمنټي نو ته څه توقع لرې چې هغې به په آئین باندې عمل درآمد وکړي د آئین باندې عمل درآمد کولو لپاره جدوجهد جرأت پکار دی د هغې دپاره سنجیده خلک پکار دی د هغې دپاره چې کومه دی میچور خلک پکار دی چې هغه هم په دغه آئین باندې عمل درآمد وکړي چې دلته د پښتنو حقوق په کې محفوظ دي دا خو چې موږ نن دلته جرګه کوو خو دغه دپاره کوو که نه چې د پاکستان داخله او خارجه پالیسي دا د پاکستان د نشل اسمبلی دا تابع نه ده دا چې کوم دی زموږ اسټابلیشمنټ جوړوي او تر څو پورې چې د ملک خارجه پالیسي بدل شوي نه داخله پالیسي بدل شوي نه نو په دې وطن کې امن راتلی د سره نشي نو دغه دپاره خو دا ټول جدوجهد روان دی ډېره مهرباني مننه